زموږ بلوچستان الله تعالی ودې ته بېشماره نعمتونه، معدنیات، دولتونه ورکړي دي بلوچستان ته. له دې سره سره بلوچستان ته الله تعالی ډېر بې مثاله کلچر، ثقافت، ثقافتی ژبې او ثقافتی محبتونه د خلکو ترمن، یکجهتی او قوت دائم ورکړي دي پروردګار. بېشمېره زموږ داسې ځایونه دي چې هغه باندې نن موږ دا زموږ ورثه ده که نه. نو ګل حسن درانی صاحب په دې باندې ډېر مهارت لري. راځم د محترم میلما خواته. نو ګرانه میلما تا ته زه اشراق لاس وایم په خپرونه کې. ویلکم ټو د شو ګل حسن درانی صاحب. جی ډېره شکریه وطنیار صاحب ستا او ستاسو د چینل ده. ګای به ګای ظاهره ده زه راځم حاضرېږم تاسې مې راغواړئ. زه دا چې کوم نن ټاپک تاسې راکړی دی ظاهره ده یو ډېر بهترینه، ډېر خوبصورت او ظاهره ده ډفرنټ هم دی. ما عموما په موسم، په کلایمټ چینج او پر دا شیان باندې ږغېدلي وو یا ادر سوشل ایشوز په دې باندې موږ خبره کړې ده. جی بالکل. د کلتور په حواله خو ماشاءالله لکه څنګه چې تا وویلې زموږ د صوبې، زموږ د سیمې ډېر ښایسته یو کلتور دی، خصوصا صرف د پښتانه نه بلکې د بلوڅ هم. او بیا زموږ سره چې نور ادر کم نور سندي ورونه دي، هزارګي کلچر دی که نه، پنجابي هم دلته شته، کشمیري هم دلته شته، کشمیري سرایکي ټول شته، ټول دلته. او زما په خیال ګل حسن درانی صاحب سوري انټرپټ کوم ته، بلوچستان کې هر ژبه شته، هر قوم شته، او ما په خیال دارنګه کلچرل شایستګي چې کومه ده دا پاکستان کې بل ځای نه. زما خپله یو ګمان دی. څه وایې ته؟ درسته خبره ده بالکل. او یو خو دا دی چې زموږ دا چې کوم ګلدسته کلچر دی یا کلتور دی، یو خو دا ډېر زوړ دی، ریچ دی، بالکل ښایسته دی او بیخي زبردست هسټري لري او بیخي زبردسته د دې پالنه شته تر دا اوسه زموږ په خلکو کې. ځینې داسې سیمې دي په ټوله دنیا کې چې هلته کلتور د خپل د اختتام په خوا روان دی او د هغه ریوایول دپاره چې دي کارونه نه دي سوي. لیکن زموږ کلتور د ورځ په حساب باندې د وخت سره حالانکې دومره زیاتې په دنیا کې تبدیلیانې راغلي دي، د هغه باوجوده زموږ د سیمې کلتور چې دی یا کلچر ته ورته ویلی سي دا پر مخه روان دي، مزید مثبته کېږي، مزید په دې کې نوی نسل چې دی هغه ډېره زیاته دلچسپي لري. زه بیا وجه دا ده چې د دې د کم ټایم کې موږ د کلچر خبره وکړو یا د کلتور خبره وکړو، ظاهره ده په دې کې دا دی چې شي اول د واره خو باید چې زموږ اورېدونکي دا شی وګوري یا کتونکی چې دی هغه په دې پوه سي چې دا کلچر یا کلتور دی چې شي. په اسانه ژبه کې موږ دې ته وایو چې د مخصوص علاقې یا د خاص علاقې د خاص خلکو د رهن سهن چې ورته وایي، ژوند چې تېروي، بود و باش د دې اغوستل، د دې خوراک، د دې خبرې، د دې ژبه، د دې تاریخ، د دې مېلمستیا یا د دې چې کوم داسې رواجونه دي، رسم و رواج یې شوبت پر خپل ځای باندې هغه باندې ما ورته بیا خبر وکړو په راروان وخت کې. خو خبره دا تر ده چې دغه شیان سره ګډ سي نو دا د ثقافت شکل چې دی یا د کلتور شکل چې دی دا واخلي سره. جی بالکل. او بیا په دې کې زموږ د سیمې زه په دې باندې زیات فخر هم پر کومه چې زموږ سیمه دا ډېره ګلدسته خپل یو کلتور لري، صرف د پښتانه نه، د پښتون خو خپل د ثقافت، د پښتونولي چې موږ کم ټایم خبره کوو دا ډېر ښایسته د پښتونولي یو دا طرح پیغام دی، یو دا طرح پریکټس دی چې موږ ورته ویلی سو چې هغه په دنیا کې ډېر ناپیده دی او په دنیا کې بالکل د دې طرح ښایسته، حسینه او بهترینه دغه چې دی پښتونولي چې موږ ورته وایو دا پریکټسز ډېر کم دي. پښتونولي چې شته، پښتونولي ظاهره ده تر ټولو د مخه چې دی هغه مېلمستیا ده. دویم مېلمستیا خو نو تاسو ته معلوم ده پښتون مېلمستیا په ټوله دنیا کې مشهوره ده چې هر ځای تللی دي، حالانکې بیروني دغه هم راغلي دي، زموږ دښمنان هم راغلي دي، خو بیا هم موږ په څه نه څه طریقه باندې دې مېلمستیا کړې ده. دویم بیا چې دا زموږ د صلح ده، صلح موږ صلح امن د امن دپاره، د صلح دپاره، د چې چیرې کوم بد روان د دې د روکتام دپاره موږ د صلح ډېر زیات کوشش کوو او اخر کې په دې کې بیا بدل چې دی دا درې شیان، دا درې کمپوننټس
چې جوړ سي بیا د دې ته پښتونولي موږ وایو چې دا پښتونولي ده. لیکن دا خو څونکه تاریخ دانان دا وایي یا ډېر په مختصر زموږ ځوانان ته زموږ کشران ته یا زموږ نوي نسل ته دا خبرې ورسل کېږي، لیکن په پښتونولي کې ډېر نور شیان هم شته. هغه د خپل مذهب سره پالنه، هغه خپل د وطن سره پالنه، هغه خپل د افواج سره پالنه، بیا پر تر ټولو غټ خپل داسې شایسته کلتور دغه پالنه چې دا پر دې پښتونولي کې همیشه دا هم د دې غړي دي، دا هم د دې اهم حصې دي. که چیرې دا شیان موږ نه کو پریکټس، نو زموږ د پښتونولي چې کوم خبره کېږي دا به ډېره کمزوره سي سره ټیک دی دا زموږ. لیکن بیا هم چې ورته وګورې په دا درې سرو کمپوننټس کې زموږ ډېر شیان. اوس که صرف زه د میلمستیا خبره سره وکړم، په میلمستیا کې خو نو ظاهره ده د میلمه عزت کول، بیا خاص کر د خپل تر وسه زیاته دا د پښتون یو رواج دی، یو رسم دی. دا د پښتون چې دی د هر وخت سره په تاریخي طور، یعنی د پښتون تاریخ کم سے کم 15,000 کاله سره یادېږي، د تاریخ لیکل سوی چې تر اوسه پورې موجوده دی. دا 15,000 کاله سره دغه پښتانه خپل یو شایسته کلتور او بیا خاص کر د میلمستیا یو ډېر لوی تاریخ دی. په میلمستیا کې باید دی چې څومره کوشش کوي د خپل میلمه دپاره چې د کوشش وي د خپل د زړه غوښې لا هم د میلمه ته ورکوي چې د میلمه خوشحاله ولاړ سي، د میلمه چې دی هغه د پر میلمستیا باندې څه اعتراض ونه کړي یا د سره خوابدي نه سي. دا د هر پښتون د زړه د اخلاص پوره کوشش دی. حالانکه دا زموږ مذهبي هم یو دغه دی پریکټس دی، حکم دی زموږ دپاره د میلمه دپاره په ښایسته انداز کې په ډېر ښایسته طریقه باندې باید چې موږ د میلمه دغه سره وکړو. بیا په میلمستیا کې چې موږ پښتون کم دلته پریکټسز لرو، زه به د خوراک خبرې وکړم چونکې دا هم د ثقافت یوه حصه ده. زموږ د پښتون چې کوم خوراک دی په ټوله دنیا کې ډېر ډیفرنټ دی. موږ نمکین روش بیخي زیات په ټوله دنیا کې لاندې زموږ ډېر ښایسته دغه دی سره ما او تا خو نو خیر د لاندې هم ډېر دغه سره کړي روشونه هم ظاهره ده. نو بیا غوښې زما په خپل هم ډېر زیات خوښ دي. نو د غوښ سره زموږ تعلق چې دی هغه ډېر زیات اوسېدلی. او بیسیکلی غوښه چې کومه ده په بلوچستان کې، که بلوچستان وروڼه دي، که هزاره وروڼه دي، که نه که پښتانه دي، ډېر زیاتې خوښوي. ته ورته وګوره دې کې به زه دا خبره وکړم که نه بلوچي سجي چې کومه ده څومره په خوند باندې تیارېږي، او هر څوک چې پکنیک ته ځي خامخا یې تیاري که نه، سیخ کباب خامخا تیاري. همدارنګه پښتون در واخه کډي کباب که نه، هزارهګان وروڼه دغه رنګه یو خپل کلچرل د غوښې یو دغه لري روسټ او دې باندې هغه دغه نو یو ډېر زیات خوړل کېږي او په مختلف انداز کې دا دلته پخېږي، تیارېږي. له لاهوره له کراچۍ چې کوم خلک راځي که نه، تا ته معلومه ده ګلستان درانی صاحب ډېر زیاتې خوښوي دا شیونه. ایسه بلوچستان ته لاړې نو ته به کډي کباب خورې او ته به بلوچي سجي خورې. که دې نه و خوړل که نه، نو دې مطلب دا دی ته بلوچستان ته نه یې تللی. اول خدا تعالی دی چې زموږ مېلمانه بالکل داسې خبره زموږ مېلمانه چې ګر سره د هغه ځای سره راځي په اطلاع باندې چې وروره دا د شیان به زموږ دپاره خامخا وي. نو چونکې دا زموږ پریکټس هم دی. کم مېلمه یا د بار سره زموږ فارنر دوستان هم راځي د بار ملکو سره، هغه ته موږ د غړي ښځ ورکوو چې یو وار یې وخوري بیا بار بار وایي. خو وطنیار صاحب زموږ د پښتنو د بلوڅانو او زموږ د سیمې د افغانانو دلته یا چې کوم نور زموږ وروڼه دي، بلکې سندۍ هم دي، سرایکیان هم دي، پنجابیان هم دي، دلته یو بل ډېر ښایسته شی دی د روش سره چې کله کله موږ ته ملاوه سي. نو بیا د روش د هغه بغیر ناممکنه دی. هغه دی ښایسته شلومبې ډېر زیات خوندوري او خاص کر د غړي کې شلومبې دا زموږ یو کلچر حصه ده که نه، بالکل دا زموږ اساسه ده. جی بالکل خلک راځي او باقاعده د دې د جوړولو چې کوم پروسس دی، بیا د دې د صرف کېدو چې کوم پروسس دی د پیش کولو، دا ټوټل د دې عکسونه اخلي، ویډیوز یې جوړي او باقاعده ډېر په فخر او ډېر په ښایسته انداز باندې په ډېر دلچسپي باندې ټوله دنیا ته وایي چې دا موږ راغلي یو. شمې دې را یاده کې ما ته کنجۍ را یاده شوله. کنجۍ څومره ښایسته جوړ وي له خاورو څخه، او دا ما په خیال بل ځای پاکستان کې ما نه دی لیدلی که نه. دا یو کلچر دی زموږ د سیمې دا کنجۍ، او کنجۍ بیا خاص کر کوټه کې ډېره زیاته ده، چمن کوټه دې بیلټ کې چې دلته او په پښتونخوا کې بالکل هلته بیخي زیاته شته، بیا خصوصا افغانستان خو ظاهره ده بیا ډېر ښایسته خپل یو بالکل. نو زموږ هر شی چې دی په دې کې وطنیار صاحب هغه زموږ د کلتور چې کوم حصه ده د
مېلمستیا دا دوه درې شیان ما دروښودل. بیا زموږ لباس ډېر ډفرنټ دی. ها بالکل ښه خواته راغی. بالکل زموږ د پښتنو د بلوچستانو د سپین لباس بیا د دې سره خپله لونګۍ یا دستار ته ورته ویلی سي دا ډېر امپورټنټ شیان دي. دغه تره زموږ ازبکان او هزارګان یا دا نور قومونه چې دي د دوی د هر چا خپل یو ښایسته دغه دی سره. خو زموږ د پنجاب ته وګورئ هغه به ډېر رنګین وي چونکې هغه خپل دغه په حساب د بسنت په حساب باندې جوړوي. زموږ د پښتنو د بلوچستانو زموږ عموما سپینې جامې سپین کالي زموږ دی غټ پرتګونه او لنډې کمیسان. نن سبا خو خیر سره الکوانو نورم یو ښایسته دغه ورکړي نوي نسل نورم دغه ورکړي. خو د سپین لباس صرف اغوستل یا د دې ښایسته انداز کې په دې کې وخت تېرول دا یو دغه نه دی. د دې سپین لباس یو بل هم ډېر ښایسته پیغام دی هغه د امن دی. سپین شی د امن لپاره همیشه چې استعمالیږي. نو زموږ د پښتون یا د بلوچ دا چې کوم سپین لباس دی سپینه جامه ده دا د امن لپاره یو ډېر لوی پیغام دی. او موږ چونکې امن پسنده خلک تېر سوي بیا چې امن یې بیا زموږ په خوا میلې دي. بیا په دا میلو کې تا ته معلومې دي چې کومې زړې لوبې دي ثقافتی لوبې کېږي. دا زموږ دغه به کېدله غټه میله به کېدله په ګلستان کې هغه ډېره مشهوره ده. سبي میله زموږ د ډېر زیات مشهوره ده. سبي میله خو چونکې دا هم یو زما پر خیال په ټوله دنیا کې موهنجهدړو او بیا مکه چې کوم دا زموږ د حج موقع او بیا خاص کر سبي دا تر مواقع ډېرې کمې دي. دغه شیان اوس بیا په د برازیل پر د علاقو کې به د دې خپل ثقافتي کارنیول ضرورت وای دا دوی سره کوي. خو زموږ انفارچونیټلی لږ زما پر خیال چې سرکاري طور باندې هم بیا زموږ سیاسي چې کوم مشران دي بیا چې کوم زموږ قبایلي مشران دي د دې د خوا زموږ د ثقافت مخصوص ورځې خو دا دي جوړی دا بقاعده نوټیفای سوي دي. او په دې کې صرف دوی تر لونګۍ تر لباسه پورې یا تر خوراک داسې یو څو سټاله ولګي او په داسې کې خپل کلچر دی یا یو څو غزلي وایي یا اتړان وکړي یا چاپ وکړي دا دوی پر داسې باندې کلچر ختم کړي. لیکن د دوی دا شی ویرسي چې زموږ کلچر د یوې ورځې محتاج نه دی. زموږ کلچر ډېر مشهوره دی. زموږ کلتور ډېر تاریخ لري خپل یو ډېر طاقت لري. او بیا خاص کر په دې کې ادب باید چې موږ یې نکو. ادب کې بیا زاره ده شاعري ده برته زموږ کیسې دي دغه تر زموږ غاړې دي کاکړي غاړې خو زموږ د سیمې ډېر زیاتې مشهوره دي. دغسې بیا راواخله نور زموږ کتابونه بیا غزلونه او بیا چې کومې نغمې دي که قومي نغمې که ثقافتي نغمې زموږ د وطن دا ډېر ښایسته لري. د اختر چنال نوم به موږ ګایه نه سو هېروی. دغه تر زموږ د پښتنو د خیال محمد د سردار علي ټکر یا د نورو دا تر خلکو دغه شي دي. دغه تر زموږ مصنفان دغه تر مثال زموږ پښتو اکیډمي د براوي اکیډمي د بلوچي اکیډمي دا په خپل ځانو کې یو ډېر اهم کارونه شته دا روان دي. دا اکیډمیانو خپل یو غټه ذمہداري شته قومي ذمہداري دی خاصه د دروسرو اکیډمیانو بلکې ازارګي اکیډمي مو جوړه شوې د ماهر اسور جی بالکل دغه اکیډمیانی باید په د دې ډېر په زبردست طریقه باندې د دې